د دایرې قسمونه وایي دوه قسمه دي، یو د دایره عظیمه او یو د دایره صغیره. د دایرې د صغر او کبر چې دی دا به ته په یوه کره کې چې څومره زاویې په هغې کې به د دې صغر کبر ګوري. دا دوه کرې دي که نه، یو دا یو دا یو دا ده. دا غټه کره ده او دا څه ده؟ وړه کره ده. په دې کره کې بېشماره دایرې جوړېدی شي که نه، که دا خط دی دې چې راغلی دی دې چې راغلی دی هغه ځای کراس کړی، بیا دلته راغلی دی که نه، بیا بل په کروڑو پکې جوړولی شي. دې چې په دې کره کې دا خط دې چې راغلی دی دې چې راغلی ټیک شو نه، ډېر شي دایرې پکې جوړولی شي. اوس د دې کرې دا دایره او د دې کرې دا دایره، نو دا عظیمه ده او دا صغیره ده، غلط خبره ده. پوه شوې بې؟ دا عظیمه او صغیره چې وې دا به په یو کره کې وې. په څه کې به وې؟ په یو کره کې. پوه شوې بې؟ نو په یو کره کې دننه دایرې په دوه قسمه دي. په یو کره کې دننه دایرې په دوه قسمه، یو د دایره عظیمه یو د دایره صغیره. ٹھیک ده؟ دایره عظیمه دا په کره کې د ټولو غټه دایره وي چې د مرکز د کرې د دې د محیط ته چې څومره فاصله ده دومره په دغې کره کې د بل هغې دایرې محیط ته دومره فاصله شته نه. پوه شوې؟ بل دې شي دایره عظیمه په دې کره کې هغه دایره وي چې دا دایره په برابرو دوو حصو کې تقسیم وي. برابرو دوو حصو کې څه کوي؟ لکه مثال په دې کې دا یو دایره ده، یا دلته هر ځای کې پکې ته راغستی شي. داسې دایره چې په هغې ته د پاسه چاقو کېږي او په منځ یې دوه کې ده، نو دوه برابر حصې به په وجود ته راشي. هغه ماحصله د دې تقسیم به څه وي؟ دوه برابر حصې. نو دغې دایرې ته چې په کومه دایرې باندې دا کره دوه برابر حصو ته تقسیمیږي دې دایرې ته وایي دایره عظیمه. پوه شوې؟ او هر هغه دایره چې په هغې باندې ته دا کره تقسیمې په هغې باندې تقسیم کړي نو دوه برابر حصې وجود ته راځي. لکه مثال په طور وګوره، دا دایره ده، یعنې داسې ګیر چاپېره راغلی ده که نه، تا په دې ځای چاقو کېښودو او دا دې په منځ باندې دوه کړه، دوه برابر حصې وجود ته راغلې، د یو غټه ده یو وړه ده. دې ته وایي دایره صغیره، دې ته وایي دایره صغیره. ټیک ده؟ بیا وروسته به موږ یو دوه څیزونه وایو، یو ته طول البلد وي یو ته عرض البلد وي. یو طول البلد او بل عرض البلد. نو په هغې کې به راته وایي چې دا طول البلد دوایر دا دایرې دي. تعبیر دې په خطوطو سره هم کېږي او په دایرو سره دې هم کېږي. نو دا په دې کره عرض کې برابر ټولې دایرې عظیمې دي. طول البلد دوایر چې دي دا ټول دوایرې عظیمه دي. لکه داسې چې راغلي، نو دا داسې راغلی نه، ټیک شو نه، دې طرف ته داسې راوتې ده، بیا دې ځای له راسي هغه بله داسې راغلی هم داسې هغه هم د دې دی دا هم د دې دی، ټولې دایرې عظیمې دي د طول البلد والا. او عرض البلد هم په دې کره عرض باندې فرض کړلی شوي دوایر دي، خو په دې کې یوه دایره چې دا صرف عظیمه ده هغې ته خط استوا وایي، او باقي ټول دوایر یې صغیره دي. لکه دا یو پکې خط استوا ده، دا دایره یې عظیمه ده. بله دا ده داسې راځي. ٹھیک شو نه؟ نو اوس که تا په دې ځای باندې چاړه کېښود او دا دې تقسیم کړو دوه برابر حصې به راشي، که په دې ځای دې کېښود نو بیا راځي دا حصه غټه راځي دا وړه راځي. نو عرض البلد هم په دې کره عرض باندې فرض کړلی شوي دوایر دي.
طول البلد هم په دې باندې فرض کړلی شوي دوایر خو دا طول البلد دوایر چې دي دا ټول دوایر عظیمه دي او دا عرض البلد چې دي په دې کې یک یوه دایره عظیمه ده او مابقیه ټوټل دوایر صغیره دي پوه شوې بې دائرہ عظیمہ دے وہی دسی زمین کرہ نما ہے نہ کہ کرہ اس لیے کہ قطبین سے تھوڑی سی پچکی ہوئی دا خبر ہم پا تیر سبق کی وقت کنا اس دائرہ عظیمہ گریٹ سرکل کرہ پر بننے والے دوائر دو قسم کے ہوتے ہیں پو کرہ مانے اگا جوڑی دن کی دوائر دا پسو قسم دی دائرہ عظیمہ و دائرہ صغیرہ دائرہ عظیمہ اس دائرے کو کہتے ہیں جس کا قطر کرے کے قطر کے برابر قطر نصف قطر رداس محیط دل رازو دی استعلا لخا تو قطر دیتا ہوئے لگی چے مارکر میں سکو مارکر نو جیب کی بھی قطر نسبة دې خپل دایرو لرازوها عظیمه او صغیره په دې دایره کې دې ته ویل کېږي مرکز دې ته څه ویل کېږي مرکز یا سنټر ٹھیک ده په دې باندې چې دې کوم خط احاطه کړې ده دې ته ویل کېږي محیط دې ته څه ویل کېږي محیط بل دجی یو خط چې هغه د دایرې د یوې نقطې نه روان شي دجی خط مستقیم کوم یو خط خط مستقیم مستقیم برابر خط دی چې د دایرې د یوې نقطې نه روان شي بل نقطې ته ورسي او د مرکز نوم پاس شي مرکز نوم څه شي اوس کوي پار ځای کې جوړ خو د یوې نقطې نه به بلې ته ځې د مرکز نه به څه کېږي او خط به مستقیم وي خط به صحیح مستقیم ٹھیک شولا لکه مثال په طور دا شو خط مستقیم دی که مرکز نم تیر شو د یوې نقطې نه بلې نقطې نه دې خط ته ویلی کېږي قطر دې ته څه ویلی کېږي قطر پوه شوې بیا د محیط د یوې نقطې نه راواخله تر مرکزه پورې دا چې دی نو دې ته یې ویلی کېږي نصف قطر دې ته څه ویلی کېږي او دې ټوټل ته څه ویلی کېږي قطر ٹھیک ده دې نصف قطر ته دویم نوم رداس نوم وایي دې ته څه ویلی کېږي یا ورته په انګریزۍ کې ورته ریډیس ورته هم ویلی کېږي پوه شوې بې ریډیس انګریزانو د رداس نه دا راایستلی دی ٹھیک ده نو د نصف قطر د څه شی ویلی کېږي رداس او نو د رداس تعریف د داسې کولی شي چې د دایرې کې د یوې نقطې نه تر مرکزه پورې فاصله دې ته ویلی کېږي رداس یا نصف قطر او یا دایره کې د یوې نقطې نه تر بلې نقطې پورې خط مستقیم چې تیر شوی د مرکز نه دې ته ویلی کېږي نصف دې ته وایي قطر دې ته ویلی کېږي او په دایره باندې چې کوم د خط احاطه کړې ده نو دې ته ویلی کېږي محیط او په دې منځ کې د خاص نقطې ته ویلی کېږي مرکز دې ته څه ویلی کېږي مرکز پوه شوې په دې خبره اوس دلته راشه دائرہ عظیمہ اور دائرہ صغیرہ دائرہ عظیمہ اس دائرے کو کہتے ہیں جس کا قطر کرے کے قطر کے برابر ہو چې د دې قطر د کرې د قطر سره صحیح برابر دا یو تعریف شو یو دائرہ عظیمہ دا چې کرې په دو برابر حصوں کې تقسیموله یو تعریف دا شو چې دائرہ عظیمه دې ته وایي چې د دې قطر او د دغه دایرې د کرې قطر او د دغه دایرې قطر به صحیح برابر دې دایرې ته وایي دایره عظیمه
په دې کره کې چې تر دې نقطې نه روان شي بلې نقطې ته سیده راځي د مرکز نه تیر شي دا د کرې قطر دی ٹھیک نه اګه په دغه کره کې دا دایره جوړ کړي دغه دایره قطر هم شو دایره هم څه شو دا دایره دا دایره قطر دی ٹھیک نه اوس په دې دایره کې په دې دا کره ده په دې کره کې کته دې ځای نه روان شوي او دې ځای لرالی دا مرکزه تیر شوي دا د کره قطر شو دا څه شو د کره وزبل په دې کره کې بشماره دایرې دي کنه په دې کې تا یو دایره پرش کړه مثلا دا دي شو دا دې په کې پرش کړه او بیا په دې کې د دې ځای نه روان شوي او د دې دایرې دې ځای له تر ورسېد مرکز نه تیر شوي دا د دایرې قطر شو دا څه شو نو وايي دایره عظیمه هغه دایرې ته وایي چې د دې قطر او د کرې قطر به یو شان دي د دې قطر او د کرې قطر به صحیح یو شان دي پوه شوې او دایره صغیره دي ته وایي چې دایره عظیمه او صغیره هما ته په یو کره کې وي کنه دایره صغیره هغه دایره ته وایي چې د دې قطر او د کرې قطر یو شان دي چې د دې قطر او د کرې قطر یو شان دي په یو کره کې دنه چې څومره دوایر دي د کرې د قطر نه د دایرې قطر سوا د سره اډو کېدی نشي یا به ورسره یو شان دي یا به دې وړو کې چې ورسره یو شان دي جو دایره عظیمه او چې دې نه کم وي نو دایره صغیره پوه شوې دا وایي کرہ پر बनने वाले दायर दो किस्म के होते हैं दायरा अजीमा दायरा सगीरा दायरा अजीमा इस दायरे को कहते हैं जिसका कुतर कुर्रे के कुतर के बराबर हो चुके दे कुतर द कुर्रे द कुतर से सही अगर बराबरी और दायरा सगीरा इसको कहते हैं जिसका कुतर कुर्रे के कुतर से छोटा हो या दायरा अजीमा इसको कहते हैं जो कुर्रे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे और सगीरा इसको कहेंगे जो कुर्रे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम ना करे पदे किस्म बोशु बया बकी कुतर नदियों पे जंदों का ना चुप यो दायरा की या पे यो कुर्रा की आगा खत मुस्तकीम चिद दगे दायरे या द कुर्रे देवे नुक्ते न तरबली नुक्ते पूरे तलई और द मरकज ना फास दे दो यो कुतर او نصف قطر ٹھیک ده نصف قطر چې د دایره یا د کرې د یوې نقطې نه صرف تر مرکز یو خط مستقیم تللی نو دې ته وایي نصف قطر یا ورته رداس وایي یو بل څیز دی هغې ته وتر وایي هغې ته څه ویلی کېږي وتر وته وایي وتر هم د دې قطر په شان د تعریف دی د دې خو د مرکز نه ونې تېر شوی په یو دایره کې یا په یو کره کې هغه خط مستقیم چې د یوې نقطې نه تللی تر بلې نقطې پورې خو د مرکز نه نه تیر شوی لکه مثال په طور دې کې خو دا پکې قطر شو که نه مرکز دا څه شو دا وتر شو که په هر ځای کې ته جوړې چې په کوم ځای کې جوړې مرکز نه باندې پات شي د یوې نقطې نه به بلې نقطې ته رسېدلی خط مستقیم وي خو د دایرې د مرکز نه به نه یې تېر شوی دې ته وایي وتر دې ته څه ویلی وتر ټیک ده بل یو څیز دی محور څه شی دی محور ټیک ده یا د په انګریزي کې ورته وایي ایکسس یا ورته ایکسل ورته وایي गाड़ी पे टीरों की लगी दे मोटरसाइकिल लो साइकिल लो बदी ठीक है या पुख्तों के और दस जेबे लगी मोगे मोगे और तो ये ना दवा में हदा जो दम तो ठीक है नर दवा में है एक्सेल ले एक्सेस या महवर ठीक है नवाई
په متحرک کره کې ساکن قطر دې ته وایي محور. متحرک کره کې ساکن قطر دې ته څه ویل کېږي؟ محور. پوهېږئ؟ بل تعریف دې داسې کوه وایي متحرک کره چې د کم قطر نه غیر چاپېره حرکت کوي نو دقې قطر ته وایي محور. لکه ګوره دې کې مختلف قطرونه دي که نه، یو ځای نه بل ځای پورې زه مرکز به لاندې کړي، دا کرښه دې ځای نه دننه تلې ده داسې دې خوا راوتې ده که نه، دې پکې په خپله څه دی دا خط چې پکې دننه تللی دی دا څه دی دا دایره ده نه غیر چاپېره حرکت کوي. دغې ته وایي اکسس یا ورته څه وایي؟ دا ته راواخله دې ځای نه شروع شوې ده دغه ځای ته راوتې ده که نه، دا دې غیر چاپېره حرکت کوي او بالکل به ځایي. پوهېږئ؟ د سیکل په ټیر کې اکسل چې د هغې نه ټیر غیر چاپېره حرکت کوي که او پکې به خپله ساکي دي. پوه شوې پې؟ وایي په متحرک کره کې ساکن قطر دې ته ویل کېږي محور. پوه شوله؟ دلته دې کتاب کې ګوره किसी मुतहर्रिक कुर्रा के मरकज और खुतबैन में से गुजरने वाला खत मुस्तकीम महवर कहलाता है. ठीक ना? उस बल खुतबैन उम्तकदसी द महवर यौ जानिब व बल जानिब दे द्वाड़ो तो वही खुतबैन द महवर यौ तरफ व बल तरफ तो सही महवर हो बखला कुतर देंगे ना द कुतर خو د یوې نقطې نه به شروع شوي بلې نقطې ته به رسېدلی داسې ده که نه. نو دا یوې نقطې نه چې شروع شوې دا یو قطب شو او د بلې ته چې رسېدلی دا څه شو؟ ټیک ده؟ دا دوه قطبین شو. زموږ د دې ځمکې دوه قطبین دي، یو ته وایي قطب شمالي او بل ته وایي قطب جنوبي. ټیک ده؟ په دې کې چې څومره دوایر ده طول البلد دي نو دا ټول د دغه دواړو قطبینو سره لګېدلي تللي دي. لکه دا ټول دوایر د طول البلد دي داسې چې راغلي دا ټول دې ځای ته راغونډ شوي که نه دې ځای ته ټول دې ځای ته راغونډ شوي دي که نه. ټیک شو؟ دا یو قطب شو دا څه شو؟ دا بل قطب شو. د دې په منځ کې چې دا کوم ساکن څیز دی چې د هغې نه دا غیر چاپېره حرکت کوي هغې ته وایي محور. او دې دواړو سرونو د دغې محور دې سرونو ته څه ویلی کېږي؟ قطبین. ٹھیک شو نه؟ په کره یارس کې بیا یو وي قطب شمالي بل ته وي قطب جنوبي. ٹھیک شو؟ لکه دا قطب شمالي دی او دا لاندې څه دی؟ قطب. د دې نه دا ځمکه ګیر چاپېره حرکت کوي. ٹھیک شو نه؟ د دې ځمکې به بیا مختلف حرکتونه دي، یو به وي دا د نور نه هم ګیر چاپېره حرکت کوي او دا په خپل ځای باندې هم حرکت کوي. ٹھیک شو؟ دا خو بل شان دي جوړه کړې دا صحیح دي. ٹھیک شو نه؟ دا په خپل محوري حرکت هم کوي. دا د نور نه غیر چاپېره چې حرکت کوي دغې ته مداري حرکت وایي. پوه شوې؟ او دا د محور نه غیر چاپېره چې حرکت کوي دې ته وایي محوري حرکت. موسمونه چې بدلیږي دا په مداري حرکت په نتیجه کې بدلیږي. شپه ورځ چې بدلیږي دا د محوري حرکت په نتیجه کې. پوه شوې؟ دې راټ ته ګوره دا نور دی دا ځمکه ده. پوه شوې؟ دې علاقه باندې نور لګي دلته ورځ ده او دلته څه ده؟ شپه ده. وګوره هغه شپه والا علاقه دلته راله او ورځ والا دلته راله که نه. نو د محوري د ځمکې د هغې محوري حرکت د وجې نه اختلاف د لیل و نهار هغه راځي او اختلاف د موسمونو چې دی ګرمي یخني ورځې اوږدې لنډې وغیره نو دا د څه د وجې نه راځي؟ د مداري حرکت د وجې نه مداري چکر چې کوم لګوي. ٹھیک ده؟ محور اور قطبین مو پیژندو. قطبین کسی کرہ پر موجود دو ایسے بعید ترین نقطوں کو قطبین کہتے ہیں کہ جب کرہ گھومنے لگے تو وہ دونوں نقطے اپنی جگہ پر رہے. ٹھیک نا؟
د صرف نقطې وي دا نقطې که ته د محور نقطې وي که نه ځکه د محور نه ګیر چاپېره ګرځي که نه د محور هغه دواړه نقطې چې کله دا کره متحرک کره حرکت کوي نو دا دواړه په ځای ولاړي دوی ساکن وي زمین کې قطبین قطب شمالي نارت پول ورته وي بیا په ان سره ظاهري ٹھیک ده او قطب جنوبی ساؤتھ پول یا محور کے آخری نقاط قطبین کہلاتے ہیں محور آخری نقطے سے ہوئی یہ تو قطبین پدی قسم باندې پوه شئ بل هغه دا یو بل بحث دی درجاتی نظام گریڈی نظام ریڈین نظام بس کو دي د بانک ټیم دی کنه نو دا پوره دی